دا زمونږ په علاقه کې یو سړي د بارانه مانځه لپاره صدقه ټولوله یو سړي له 4 رانې ورکړې بیا ماخوستن کې لږه شان شیبه وشوله سبا لږه سړی دې ویل چې لکه دا خو لږ باران شوی تا څه داسې لږ روپۍ راکړې خو 4 رانې دې راکړې 4 رانې دغه باران کرامینو عزتمندو دا فارسي ژبې یو متل دی عیان راچي ګویان یو خبره چې ښکاره د هغې تفصیل او وضاحت ته اجت نشته دا د خوشحالۍ موقع ده او ډېره د خوشحالۍ موقع ده د شیطان دا ورمېږ مات شو او الله پاک دې دغسې قام هم دغسې آباد لري او داسې مشران دې الله په موږ کې پیدا کړي د خلکو وران کارونه سازوي خو لږه شان مختصره خبره کوو دا لانجې ولې راځي کتابونه لیکي انسان په 4 قسمه دی انسان که ښځه ده که سړی دی یو نمبر سریع الغضب سریع الفی هغه انسان دی چې غصه وله زر راځي او بیا غصې زر هم ختمېږي یو انسان دا دی دا یو طرف پکې لکه دی لکه د مچ په شان د 2 وزرې دي یو د مچ دا یو وزر د خیال دی دا بل د شر دی دا یو کار خو لکه دی چې غصه ښه خو نه دی غصه زر ورځي دا بل کار ښه دی غصې زر سړېږي یو هغه انسان بطیء الغضب بطیء الفی هغه انسان دی چې غصه وله نه ورځي خو چې غصه وله ورشي نو بیا د اوښ کې نه ده بیا سړېږي نه د دم دا یو وزر ښه دی دا یو ښه نه دی دریم نمبر سریع الغضب بطیء الفی یو دې سړی دی چې دا غصه مله زر ورځي خو غصې زر نه سړېږي دا سړی دا بابا دا کاکا دا ملا دا تبلیغي دا ډاکټر دا خطرناک دی ځکه دا دواړه وزرې د شر ډکې دي غصه هم زر ورځي او چې غصه ورله نو بیا نه سړېږي یو 4م نمبر اشنا دی بطیء الغضب غصه نه ورځي سریع الفی غصه چې ورشي زر یې ختموي دا کاکا ډېر د کار سړی دی انسان پیدا د 4 خبرو نه د انسان حقیقت د انسان عناصر 4 کتابونه لیکي 4 سیزونه انسان جوړ دی اول نمبر الماء والطين والريح والنار انسان په بدن کې 4 شی نه دي اور اوبه هوا خټه فإن غلب ناره کله د په بدن کې دا اور غالب شو فهو الحریص بیا به دا حرص کوي لکه تناره ته چې هر څه ورچې که جانماز ورچې او کار څه ورچې سیزل کوي او بیا دا لمبې پورته هم زور کوي وایي نور هم راواچوه نو په ده کې به د اور صفت که اور پې غالب شو د اور صفت دا دی سیزل کوي او لالچ وإن غلب ماؤه که په ده باندې د اور صفت غالب شو فهو اللبیب دا به خیر زیرکه به چالاکه به ګوره کتابونه لیکي د الله نبي چې بره لاړی جبریل امین ملګری و څلور لوښي ته مخ ته کېښوده شات شراب شوده اوبه جبریل امین نه د الله نبي ته پوښتنه ویل څه شی وخورمه ویل ان اختر الفطره کوم شی چې په دنیا کې اول څکي هغه وڅکه انسان چې دنیا ته راشي ماشوم شوده څکي ویل شوده وڅکه د شودو کې ډېره فایده ده ګوره غوښه چې دا پروټ چې په دې کې هر چا خپل خپل وټامن دي او په شودو کې چې کوم وټامن دي دا په هېڅ کې هم نشته نو ځکه چې شوده وخوري که نه نو بیا به داسې نه وي چې خدای پاکه ماله دې نه ښه راکړي ویل ډېر راکړي خو ښه نشته او بیا کتابونه لیکي چې کله د زنانه ماشوم په ګېډه وي که نه وایي په دې زنانه باندې شودس کوي ولې دې لکه الله هلک ورکړي یا جنۍ 2 صفته به پکې یو به دا ماشوم زیره کوي او خیر به چالاکه به لکه عبدالله بن مبارک او یا امام محمد د امام محمد یو کتاب پیرنګي وکړه نو هغه پیرنګي ولیکل په خپله هغه دغه کې سفرنامه کې دا غاړوکی محمد دی او غلی محمد چاند سے تشبیه دینا یہ کہا انصاف ہے چاند کی منہ پر چاہیے حضرت کا چہرہ صاف ہے دا ماشوم به وخیری او بل دا ماشوم به ښایسته او که چېرته د مني موسم او یا د ژمي موسم او د ښځې ماشوم په ګېډه بانجان دې پرې خوړل د بانجي په شان شی به راوړي بیا به دماغ کار نه کوي هلکه شوده پې وخوره چې دا جنتي نعمت دی نو که بیا پې چا یو څپېړه ګزار پې وخړله نو دا به ته وایي سبحان الله جزاک الله وګوره دا شی په من کې نشته ښه یو ماشوم چې کله بل ماشوم ته کنځله وکړي نو هغه بل ماشوم ته دوه کوي وایي ما یخ کړلې شاعر وایي بدي را بدي سهل باشد جزا اگر مرد اسین الی من اسا وایي د بدۍ جزا په بدۍ سره د کنځلې جزا په کنځلې سره دا خو آسان دی اگر مرد اسین الی من اسا او که د بدۍ جزا په نیکۍ سره ورکړه په دې وخت کې تبلیغي شه وایي خدای تا ته هدایت وکړي تبلیغي شه ښه وګوره تبلیغ موږ هغه سړی نه لیږو ښه تبلیغیان به ځي او راځي به هلکه یو سړی راکوي نو په کاله کې به داسې سړی ګوري چې هغه یا به دماغ کار نه کوي یا به قرضدار یا به اوس خلک بټریانې پټوي یا به بل یو جاښه پکې وایي دا د ثبوت هلکه دې سړی راکړه لکه عبدالله بن مبارک دا خو د جاښه ده په جومات کې به دې خلک تنګي او یا چې موږ د مدرسې هلک راکوي نو هغه همداسې یوه سترګې داسې ګوري بل یې داسې ګوري کمیس یې یو شان دی پرتوګ یې بدلې وایي دا به امام محمد جوړ شي دا به څرنګه امام محمد جوړ شي یا به دونه څرنګه امام غزالي جوړ شي کم ښایسته هلک دی او داسې ځیرک دی چې هوښیار دی نو هغه مومن ماډل رالېږي او جاښه ماله رالېږي نو جاښه دې راکړې ده
دا زمونږ په علاقه کې یو سړي د بارانه مانځه لپاره صدقه ټولوله یو سړي له 4 انې ورکړې بیا ماخستن کې لږه شان شیبه وشوله سبا لږه سړی دی چې لکه دا خو لږ باران شو تا څه داسې لږ روپۍ راکړې خو 4 انې دې راکړې 4 انې دغه باران نو مقصد دا دی چې یو انسان هغه دی چې هغه اوبه په ده بدن کې غالب شي نو دا زیرک دی بل انسان هغه دی چې د هغه په بدن کې هوا غالب شي فهو المتکبره تاسو که دا سلنډر بازار ته وړئ که نه نو چې 2 کیلو وي په کم 2 کیلو پکې واچوه بیا ټکس وي نو دا په ده باندې چې هوا غالبه شي نو دی به څه کوي تکبر به کوي او ان غلبت وینه که د انسان په بدن باندې خټه غالبه شوله نو فهو المتواضع دی به عاجزي